مونږ که خپل ادم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کیږي. ګرانو ملګرو، د یو انسان قتل کول د ټول انسانیت قتل دی، او چې بیا د یوې داسې ماشومې قتل وي چې هغه لکه د غوټۍ لا ګل شوی هم نه وي، نو د دې قتل ته خو انسان څه چې حیوان ویل هم د حیوان سپکاوی دی. تاسو به په میډیا د ماشومې حوضنور د اغوا او وجنې خبرونه کتلي وي. زه حیران یم چې دغه اشرف المخلوقات څنګه دومره بې رحمه شي چې کله د زینب په مړی غلی شي او کله لکه د نن د حوضنور نڅا واخلي. د دې ذمہوار څوک دي؟ د نن دور حکومت، بېوسه ولس، که نه بل څوک؟ المیه دا نه ده چې زموږ معاشره کې دا قسم مسلې پیدا کیږي. المیه دا ده چې هیڅ څوک یې هم مخنیوی نه کوي. موږ ټولو له پکار دي چې د حوضنور دپاره حق غوښتو غږ بدرګه کړو، او که داسې نه وي نو د دې وطن په سوونو حوضنور او زینب به د اغوا او وجنو ښکار کیږي او موږ به هیڅ نشو کولی. الله تعالی دې زموږ په حال رحم وکړي.